ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو دا ټیم چې زه ریکارډینګ کوم نو د شپې 8 بجې دي. ډېر مهم خبر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې دا خبر 2 کاله مخکې نه یوازې موږ جوړولو، ټول مسافر یې جوړولو، 400 واله یې جوړولو، د شابړې خلک یې جوړولو، ټوله پښتونخوا یې جوړولې وه. چرته چې پښتانه وو نو هغه مور، خور، پلار، رور هغه پې جړېدلی و، ځکه چې یو سنګدله پلار خپله 4 کلنه لور په چاړه وژلې وه. ګرانو کتونکو په دغه موقع لومبني زه دغه کلي ته رسېدلی وم، ما انټرویو کړې وه. په دغه انټرویو کې په دغه حالاتو کې چې موږ جاړو، جنازه وشوله او د جینۍ پلار ماته وایي چې چیس کښېنه، دا په ریکارډ کې راځي. او د هغه ریکارډینګ نه پولیس ته یو کلو ملا شوله او هغه ټیم کې پولیس دا ویلو چې د میډیا په وجه باندې او د الف خان شیرپو په وجه باندې موږ ډېر په اسانۍ سره قاتل ته ورسېدلو. د دغه ټیم ډي پي او سهیل خالد خان یقینا ډېر تکړه افسر، هغه ته دغه کریډټ ځي. بیا ورسره هغه تفتیشي ټیم او د پړانګو تاڼۍ هغه ټیم کې چې کوم اس ایچ اوګانو، عارف خان دغه ټیم کې تفتیشي و او ورسره واجد اس ایچ او، هغوی ته نن دا کریډټ ځي. خو دې سره سره نن د 400 په جوډیشل کمپلیکس کې محمد عباس خان اډوکیټ له چې کومې مبارکۍ راتلې او کوم هغه والي خانه استقبال شو، هغه ته کوم خراج عقیدت وړاندې شو او موږ مبارکۍ له ورغلو. یو وختن په وختن موږ د هغه سره رابطه کې مو او د ټولو ړومبې دا خبر ما ته را رسېدلی. خو څه د خپل سیاسي کمپین په وجه باندې ډېر لیټ شو، نو موږ وی چې اوس په دغې باندې خبرې اترې وکړو. په دې باندې شابړوالو ته خو مبارکي ورکړو، ځکه چې شابړوال په آرام نو ناست، په دې احتجاجونه کړو، 400 چوک ته راوتلي وو او وختن په وختن یې په دې باندې نظر ساتلی و. ګرانو کتونکو دا په ایډیشنل سیشن جج ماډل کوډ 400 کې عبدالحسن مومن په عدالت کې چې کوم دی نو دغه د معصومې 4 کلنې مریم لور چې کوم دی نو هغه حلاله شوې وه او دغه درنده صفت پلار چې کوم دی نو هغه ته نن جرم ثابت شو او سزای موت یعنی د مرګ سزا او 15 لک روپۍ د سزا حکم چې کوم دی نو هغه ته وورولی شو. دا واقعیت چې کوم دی نو په 12 جولای 2022 کې مخې ته راغلي چې ډېر بوږنېدونکي وو. دغه د شابړې رخایشي چې کوم دی عبید الله چې خپل 4 کلنه لور مریم چې کوم دی ډېر په بېدردۍ سره د وجلو نه پس حلاله کړې وه او بیا په پټو کې غورځولې وه او بیا دغه پلار چې کوم دی نو په پړانګو تاڼه کې د ګمشدګۍ اشتهار چې کوم دی نو هغه خو هم ورکړو، یو روزنامچه یې کړې وه او موږ 2 ورځې مخکې، 2 نه یو ورځ مخکې موږ په خپل فیسبوک باندې خو د مریم لور دغه تصویر دغه کړو چېرې یو ماشومه غیبه شوې وه، چونکې زموږ 400 د خلکو راسره رابطې دي نو دغه موږ شیر کړې وه. خو چې پته راته ولګېده چې یو لور حلاله شوې ده نو د مخې سره دغه ځای ته موږ لاړو او مقتوله مریم د هغې مور چې کوم دی نو د خپل خاون خلاف دغه ریپورټ درج کړو، د هغې غرونه چې کوم دی نو هغې سره په دغه ټیم باندې کلک ولاړو. دغه ټیم کې 302 دفعه وه، 325 وه، 311 وه او 364 د تح لاندې چې کوم دی دغه پایار شو د پلانک پولیس سټیشن کې او د علاقې د خلکو په تعاون سره یعنی شابړوالو په دې کې ښه پوره خپل کومک کړو او عبید الله د خپتې کې دننه چې کوم دی یو خپته کې دننه دغه گرفتار شو او ملزم عبید الله ایډیشنل سیشن جج ماډل کوډ 400 د عبدالحسن مومن په عدالت کې چې کوم دی هغه پیش شو او مودي فریق چې کوم دی نو عباس خان اډوکیټ دغه د کیس پیروي کوله او ایډیشنل سیشن جج عبدالحسن مومن چې کوم دی هغه ته جرم ورولو او دغه سزای موت او 15 لکه جرمانه. یقینا نن د قانون خو بولباله شوې ده، نن د تفتیش خو بولباله شوې ده، نن د وکیلانو خو سر جغ شوی دی او دغه کې بیا اډوکیټ محمد عباس خان چې ډېر محنتي اډوکیټ دی، یقینا زما چې ورسره څونه واسطه شوې ده خپل کیس سره ډېر محنتي کوي، ډېر عجز طبیعته انسان، ډېر سادګۍ سره او هر سړي له ډېر زیات وخت ورکوي او کیس اخلي نو چې اخلي نو بیا د زړه د کومې نه اخلي. نو دغه کیس کې نن هغه ته کامیابي ملو شوې ده ځکه چې دا څېره وکیل ته ځي
وکیل چې کوم دی نو دی کې پاینټ آوټ کوي هغه ټیم موږ ته یاد شي چې کله جج ته دې اقبال جرم دپاره دننه شو نو هغه ټیم کې موږ تنقید کړو چې هغه پې چای وڅکله هغه ورته چې یاره دې کې به پانسي وي او دې کې به دا وي او دې کې به دا وي نو موږ ډېر زیات خفه شو چې داسې تپوسونه وي نو خورې به څوک جرم ومني چې یو سړی اقبال جرم کوي هغه ته چیک دلی کېږي هغې ته دا نو بیا موږ وی چې یاره دې کې وي د جج شهادتونه وي نو جج خو هر ځای ته بدل شي نو دې له بیا راځي نو دغه تکلیف د بچ کېدو لپاره چې کوم دی نو هغه زیاتره پانسۍ ته او دې سزای موت ته او دې ته نه تیارېږي نو دا هم زموږ عدالتي نظام دی خو نن دا عدالتي فیصلې یو بولپاله شوې ده ډېره ښه فیصله شوې ده ټول 400 چې کوم دی او بیا د شابړې خلکه په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دي او ایډوکیټ محمد عباس خان ته د هغه وخت ډي پي او 400 چې کوم دی هغه تاڼې پولیس خلکاران هغه تفتیشیان د شابړې خلک ورته خوم خراج تحسین پیش کوي موږ هم ورته خوم خراج تحسین پیش کوو ډېره بوږنېدونکې واقعه وه ډېر زیات یې جړولو چې یو ماشومې تنکۍ لور له د یو پلار لاس څنګه ورته او ولې یې حلالوله هغه ټولې قیسې وه خبرې په هغه ټیم سره مخې ته راغلې وې خو ساده خبره دا کوو چې یو پلار لګي شوی خپل 4 کلنه لور یې په بېدردۍ سره ووجله د هغې نه پسې بیا حلاله کړه د نن نه 2 کاله مخکې او بیا یې په پټو کې غورځوله او بیا دغه پلار لاړو د پړانګو په تاڼه کې راپورټ وکړو چې زما لور روکه شوې ده او سار دغه ځای باندې څوک تېرېږي دغه ماشومه ویني او ماشومه بیا چې کوم دی نو کور ته وړل کېږي 11 بجې جنازه وه او څپو باندې 11 بجې موږ دغه ځای ته رسېدلي وو او بیا هم دغه نه پس چې کوم دی انټرویو کړله او دغه پلار دغه ټیم کې ړی دومره کلک و چې هغه وایي چې یاره چیرې سره سکینه زمونږ هغه قدرونه یې کوله نو ډېر زیات افسوسناکه پیښه وه خو نن یقینا د پولیسو شمله خو مو چته شوې ده د وکیلانو شمله خو مو چته شوې ده عدلیه هم چې کومه ده نو هغه هم قانون چې کوم دی بولباله پکې په نظر راغلی ده د دې قتل کیس سره د خلکو هم په دې نظر چې هغه پلار سره سو شو چې لور یې وجلې وه نو هغوی دپاره خبرتیا ده چې هغوی دپاره د پانسۍ اعلان شو او 15 لک روپۍ چې کوم دی جرم شو او نن یقینا ایډوکیټ محمد عباس خان چې کوم دی خوم دا ستایلو دی نو ډېره خوشحالي موږ ته محسوسیږي چې دغه شانتې د سزا او جزا عمل وي عدل او انصاف وي نو مجال شته خو څوک جرم وکړي خو دلته کې قانون موقع ورکوي او قانون مثال د جولاګي د جال دی چې غټ جولات نه وزي وړوکي جولا پکې هغه راګیریږي نو خو دې ځای کې دا د قانون بولباله ده او دا چې کوم دی نو ډېر افسوسناکه پیښه وه چې په دې باندې ټول خلکه خفه دي که چا منډې وهلې دي یقینا نن د خراج تحسین وړ دي قابل دي او همدغه شانتې په جرم باندې خاموشه کېدل نه دي پکار ډېره مننه